سلام دی د ما هغه خلکو ته څوک چې د ما د اواز اوري. سلام دی د ما د فرخنده شهید خور فیملی ته، د هغه مور پلار ته، ورونو ته، خور ته، دوستانو. دا کوم واقع چې وسو تاسې ټول ته نه خبر استئ. دوستانو، دا کومه څه زړونه دي، دا کومه څه انسانان دي، دا کومه څه مخلوقات دي چې په افغانستان کې خلک ژوند کوي او داسې بې ناموس غوندې کارونه کوي. دا کومه څه زړونه دي چې زه حیران پاتې یم چې ولې زموږ خوراکي کې واصل شهید یې کړل، ولې، په کوم وجه باندې، په کوم قصور باندې هغه واغستل شهید هم کړل. تنها دوستانو فرخنده شهید شوی نه ده، حالانکه ټول افغانستان سره شهید شوی، ټول افغانستان. ځکه چې په اسلام کې د یو انسان ځان بچول د ټول انسانیت ځان بچول سره ده، او د یو انسان ځان مړ کول ټول سره ځان مړ کول ده. دا ډېر د افسوس ځای نه دی، دا یو ځای نه ده شوی. د تاریخ جیب کې وګورئ، همیشه افغان کې په مظلومانو باندې ظلم شوي، په ښځو باندې ظلمونه شوي دي. ولې چې موږ افغانان یو، ولې چې موږ پښتانه یو. جیګ شاید د ښځه غوږ یې پرې کړه، خته یې وشکوه، وهل ورکوه ته، ووایه دوی تا ته پاتې دي. دوستانو، یو بې عقل خلکو له لاسه د دې خر سپي بچو له لاسه لاړل، د موږ خوراکي شهید شو، بې حقه بې نقل شهید شو. ولې چې مولوي ویلی و چې قرآن شریف یې سوځولی، یو ویلو باندې 15 نفر راغی، ویې وهل، داسې وهل، داسې عذاب خو په هغه قیامت کې هم نه وي چې واخیستله خلکو راغی ویې وهل. نالت دی په داسې خلکو باندې، نالت دی په هغه مولوي باندې. دا خلک هغه وخت کې چېرته وو؟ د دوی ضمیر هغه وخت کې چېرته وو؟ دوی هغه وخت کې کوم ځای کې وو چې کله امریکا قرآن شریف اور یې وسوځول، اور یې ورکړ، د دوی هغه وخت کې دا ضمیر چېرته وو؟ دوی هغه وخت کې ولې یې نه شو، ولې خپل ځانونه ونه سوځول؟ ولې چې اوس راغی او زموږ خوراکي کې وسوځول؟ دا خلک هغه وخت کې چېرته وو چې کله طالبان دوی باندې ظلمونه وکړل؟ زموږ خویندې باندې زموږ ملک کې ظلمونه وکړل، دوی خلک هغه وخت کې ولې جګ نه شو؟ ولې جګ نه شو دوی؟ حالانکه چې وګورئ طالبان هم د خره بچیان دي، هغه چېرته انسانان دي، هغه خره نه بدتر دي. طالبان څوک دي؟ هغه ته انسانان نه یم طالبان ته. او هغه مولوي څوک ده؟ نن سبا مولوي، نن سبا مولویان ټول د خره، دا څومره چې فسادونه په دې دنیا کې کېږي، دا څومره چې جنګونه کېږي، دا ټول دغسې د مولویانو د کونه نه لاسه کېږي. یا 2-3 کتاب ووایي، یا 2-3 کلمې زده کړي، زه مولوي یم. خور یې مولوي، تا پلار مولوي و، تا نیکه مولوي و، تا خاندان کې څوک مولوي و، ته جګ شو مولوي جوړېږي. تاسې د دوستانو دوی خلک را جګ شو، د یو مولوي په وینا باندې زموږ خوراکي کې شهید کړل. حالانکه چې وګورئ زموږ خوراکي شهید شو، د هغه یو فرشته و، د هغه دومره یو تعلیم زیات و چې د دې بې عقلو خلکو، د جاهلو خلکو د زموږ خوراکي شهید یو ویښته ته هم نه شو رسېدلی. دومره تعلیم یې زیات و، دومره یو جګ مرتبه و، دومره یو ډېر جګ هغه و.
واغه څه شي دي کړل د جاهلانو هغه هم بیا 500 نفره یو نه دوه نه درې نه څومره خلکو باندې ووهل موټر یې پرې وخېژول ویې سوځول چې کوم انسان چې یو خالي ګوته وسوځېږي یو ګوته هغه ته د درد احساس معلومیږي هغه غریب به څومره جړېدلی څومره به دردېدلی موږ خالي احساس کولی شو هغه غریب باندې څومره تېر شوی سخته په دې دومره خلکو کې یو انسان هم نه و چې چک شوی ورته ویلی و چې مه کوئ دا ټول جاهلان دي یو چندومره انسانیت نه و چې راغلی و درېدلی و مخې ته دوی دا همت څه شو دوی دا هغه پښتنو خلکو غوندې هغه څه شو های خدای م غرق کړي چې غرق کړي تباه برباد شي های دا مولوي خدای غرق کړي دویم اول خو د مولوي ونیسي چې کوم کارونه دي موږ فرخنده خور باندې کړي دي شهید باندې هماغسې شیونه په دې اول مولوي باندې وسي هماغسې شیونه پرې وشي هماغسې ویې سوځي هماغسې موټر هم پرې وخوځي هماغسې په تیږې باندې موږي هماغسې کارونه پرې وشي بیا پسې د چا چې دا پرې لاس د ګل وارم چې پرې کړي زموږ شهید باندې خور باندې هغوی هم دغسې ونیسي یو دغسې ذره کې یو که د موږ ملک کې قانون و داسې حال به نه زموږ ملک کې قانون نشته هغه هم بیا پایتخت کې دا کار شوی ولې د مړي مالو تاسو ته پاته و ولې د هغه مور پلار نه و د هغه ورور نه و هغه چا زه ټوټه نه و چې تاسو جګ شوي وسوځول تاسو کې دومره همت شته خپل خور ونه سوځوئ خپل مور وسوځوئ کولی شئ نشي کولی او بل ته تګ راستی ولې هغه انسان نه چې وسوځوله دا کوم څه وخت نه پاتې نو قیامت به څنګه وي دنه خو خراب قیامت کېدلی نه شي دنه خو عذابناک قیامت کېدلی نه شي دنه خو بدترین وخت راتلی نه شي داسې وخت راغلی ده چې خپل خور خلک جګېږي سوځوي یې وهي یې قرآن شریف یې سوځولی هغه اول سوځولی نه ده که سوځولی مې که کړي مې د تاسې خلکو پیسه تاسې پیسو ګاسئ چې پرې لاس جګوئ تاسې هېڅ حق نه لرئ چې تاسې پرې لاس جګوئ سوځولی چا پرې څه کار ده خدای پوهېږي خدای به ورته عذاب ورکوي تاسو څو ګاسئ چې جګېږئ دا جاهلو خلکو دا بېادبانو دا نجسو دا د سپي بچان دا د خر بچان دغه له لاسه ټول ملک تباه برباد دی دا مولایانو له لاسه ټول ملک تباه برباد دی کارونه هغوی کوي نومونه د موږ بدنامېږي دا افغان ده دوستانو که دا افغان ده ته وایي که دا مسلمان دغسې خلکو ته وایي زه تېر یم داسې افغان نه زه تېر یم داسې مسلمان نه زه صرف یو انسان یم چې چا په درد باندې دردېږم دا شیان زه لیدلی نه شم کافر صحیح یم حالانکه کافر کې خو لږ انسانیت خو شته شفقت پکې شته عقل پکې شته شعور پکې شته ښه بد پېژني کافر خو ترې ډېر ښه دي دا مسلمانان نه تاسې چې شاستئ تاسې کې انسانیت نشته تاسې کې احساس نشته دوستانو زه یو افغان ومه چې ما به ویله چې زه یو افغان یم پرې فخر محسوس کول ډېر به خوشحالېدم په د افغان نوم باندې زه اوس افغان نه یم چې افغان تاسو ورنه خلکو ته وایي زه تېر یم داسې افغان کافر صحیح یم نن سبا خلک جګېږي یا 2-3 کتابه یا 2 کلمې وایي زه مولوي یم نالت دی په تاسې مولویانو باندې نالت دی په هغه مولوي باندې چې پرې تهمت لګولی
نالت دی په داسې خلکو باندې تاسې په خپلو سترګو باندې ولیدل چا وویلې تاسې جګ شئ ورپسې خپل کار روزګار هم پرېښودل راغی او غریب هم شهید کړ داسې عذاب چې په ویلو باندې زما زړه لرزېږي سترګې مې اوښکو نه ډکېږي داسې وهل چې په کتابونو کې نشته داسې کوم کتاب کې شته تاسې ما ته کتاب وښایي کوم کتاب کې ده چې داسې تاسې کارونه وکړئ تاسې خلک کتابونه سرچپه وایي مطلبونه سرچپه باسئ تاسې په صحیح الفاظ سره چې کوم کتاب ووایي هېڅکله نه خرابېږي تاسې چې خپله دماغ وجنګوئ خپل عقل وجنګوئ هېڅکله نه خرابېږي تاسې د نورو خلکو خبرې اورئ نورو خلکو ته ګورئ دوستانو یو ویلي یو کولی یو اورېدلی ډېر فرق لري کوم شیان چې زموږ فرخنده خور باندې تېر شوي دي ډېرې سختې تېر شوي حالت د تاسې خلکو باندې تاسې ځان ته افغان وایي تاسې ځان ته مسلمانان وایي نالت دی تباه برباد شي تاسو په څنګه ژوندي یاستئ هلته څنګه ګرځئ هلته دوستانو آفرین دی دې فرخنده شهید خور ته د هغه فیملي ته د هغوی زړونو ته آفرین دی هغوی ته که دا هېڅوک نشي برداشت کولی چې چا خور داسې پرې وشي هېڅوک هم نشي کولی دوی جګېږي د بې ادب بچیان جګېږي د نجس بچیان جګېږي د بېوقوف بچیان جګېږي جهالت بچیان جګېږي خپل خور سوځوي هغه غریب به څومره دردېدلی څومره به هغه شوي ولې هم داسې وکړل د هغه مولوي له لاسه نالت دی چې په داسې مولوي باندې نالت دی په هغې ګیره باندې خپله خو منځونه نشي کولی ځان ته مولوي وایي دوستانو زه چې څومره خبرې وکړم هغوی باندې هېڅ اثر نه کوي هېڅ تاثیر نه کوي خو بیا هم خپل اواز زه رسوم خپل خبره زه تاسو ته رسوم هغوی یو باندې اوري بل باندې باسي زه بیا هم د خپل دا اواز تاسو ته خپل اواز رسوم زه غواړم تاسې خپل د اواز یو بل اواز ته ورسوئ ووایئ ورسوئ دوستانو ما چې کوم خبره وکړه خوښه تاسې ما خوښوئ ما پسې خبرې کوئ هر څه شی کوئ هغه څه د ما کار نشته ما صرف کار د ما تاسو ته خپل اواز رسول د زړه خبره کول والسلام